حیات آباد انډسټریل سټیټ کې پولیس په یو ګاډي باندې فایرنګ کړی دی. په دې فایرنګ کې په دې ګاډي کې یو کس مړ دی او یو راهګیر زنانه چې کوم ده هغه په دې ډزو کې زخمی شوې ده. ابتدایي چې کوم معلومات دي هغه دا دي چې په انډسټریل سټیټ روډ حیات آباد کې یو موټر روانو. د سټي پیټرول فورس اهلکاران دی ولې اشاره ورکړې ده نه دی ودرېدلې، بیا دي په ډزې کړې دي. ابتدایي د پولیس وینا دا ده چې کله په دې ډزې کړي نو په دغه موټر کې طلحه ولد منظور دا د سپینې وړۍ اوسېدونکی دی، دی پکې مړ دی. دغه دوران په لار باندې یو زنانه روانه وه، هغه هم په دغه ډزو لګېدلې ده، زخمي ده. او بیا دغه چې کله د منظور د زوی د مړي اطلاع علاقې ته رسېدلې ده، د رشته داران راغلي دي. ابتدایي طور اطلاعات دا دي چې هغې لاش د تاڼې مخې ته ایښی دی او احتجاج کوي. د پولیس وینا دا ده چې یاره هغې او د پولیس افسرانو په خپلو کې اوس مذاکرات شروع شوي دي. ای خبرې کوي چې یاره خو دا مقتول چې کوم دی د دې د فیملی وینا دا ده چې په پولیس د اف آی آر وشي. اوسه پورې چې کوم انفارمیشن و هغه ما تاسو سره شیر کړل. مزید بیا که په دې کې څه اپډیټ سو هغه به زه تاسو سره شیر کوم. خو دې کې چې کوم د سفیر ډیری یو کس دی منظور اوس مړ دی، د هغه زوی دی طلحه، هغه په دې ډزو کې مړ شوی دی. د هغه تقریبا 16-17 سال عمر دی. لایف شروع کړه، لایف ویډیو ته وګوره، بې ګناه ویشتی دی، پوه شوې؟ د 14